شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. ګرانو کتونکو شیخ آباد کې ولاړ یم کوم ځای کې چې لږ ساعت وروستو د پاکستان تحریک انصاف یو جلسه کېدونکې ده، په هغې کې به مرکزی چیئرمین عمران خان هم حاضریږي. جلسهګاه انتظامات تقریبا مکمل شوي دي، کورسۍ چې کومې دي هغه کېښودې شوي دي، ملګري را روان دي، د هغې وخت کې لږ شانتې وخت پاتې دی. دغه جلسه تاسو ته دغه جلسهګاه هم ښیم چې دغه کورسۍ چې کومې دي دغه مکمل لګېدلي دي، کارکنان څه حده پورې راغلي دي، خو دا وخت د منځونو وخت دی، خلک اکثر جومات له تللي دي، یا هغه کسان کوم چې به لږ وخت پس راځي. دا هغه مرکزي سټیج دی چې په دې باندې به د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان همدغې ملګرو ته، همدغې خپلو کارکنانو ته او دغه عهدهدارو ته هغه خطاب کوي. د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر عزیز الله خان را سره ولاړ دی. د هغه نه بعد د نننۍ پروګرام په هکله باندې څه معلومات اخلو. عزیز الله خان، اول خو د وخت راکولو ډېره شکریه. نن ستاسو ډېره مصروف پر وخت ده، بلکې نن نه د 16 اکتوبر پورې ستاسو هغه کم محنت هم چې 2 میاشتې کړی دی، د هغې هغه سیله چې کومه ده هغه 16 اکتوبر د هغه پورې به تاسو ډېر زیات مصروف یې. نن جلسه او یا دغه خپل د کارکنانو هغه میټینګ ورته مونږ ویلی شو، دغې ته پاره ستاسو انتظامات مکمل دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ستاسو مشکور یم مامو جان صاحب چې تاسو راله وخت راکړو. بېشکه داسې کم سوال چې تاسو وکړو نو ډومبې خو موږ پوره پریپیرډ یو. او خان صاحب د دې کنونشن متعلق به زه ده ووایم چې هغه روانو تخبې ته، تخبې کې فضل خان ورته ریکویسټ وکړو چې که تاسو ته پاسیبل وي نو که موږ له هم پکې یو ګنټه راکړه، په دې ټول وخت کې موږ له یوه ګنټه راکړه، ځکه چې زموږ بای الیکشن دی او تاسو په خپله باندې یو میسج خپل هغې ورکرله چې تا ته ستا دپاره به په پولینګ سټیشن کینی، هغې ورکرله کوم چې ستا کوارډینیټر دی، ستا ذمهوار دی، او د دې الیکشن نه علاوه چې کوم ملګري داسې دي چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د 400 بیک بون دی چې هغې ته ته مخاطب شي او په خپله ورته د دې الیکشن اهمیت هم وښایې او د راتلونکي چې کوم زمونږ دغه د ازادۍ چې کوم تحریک دی، حقیقي ازادي چې کوم ته مونږ وایو، خان صاحب یو میسج هغه هم ورکوي. نو خان صاحب زمونږ خوش قسمت یو 400 چې مونږ له پکې دا یو ګنټه راکړه. الیکشن کمپین چې کوم شوی دی د هغې نه کومه حده پورې مطمئن یې؟ زه به دا ووایم چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د هغې چې کوم اتحادیان ملګري دي د پی ډي ایم، نو هغوی ته یو برتري په موږ باندې په الیکشن کمپین کې حاصل و چې کمپین د هغوی زموږ نه ډېر منظم و. زموږ ډېر زیات پارټي چې کومه ده هغه ډېر ملټي ډایمنشن باندې ډېره ستړې یې وکړه، بې اندازې، لکه د خان صاحب جلسې، د خان صاحب جلوسونه، یوازې 400 نه فوکس په اسلام آباد باندې هم دی، فوکس په ډېرو اړخونو ته دی. نو په هغې باندې خو دونه زیات مشق هم شوی دی، دونه زیاتې جلسې خان صاحب په خپله باندې وکړې، دونه زیاته مینه د خلکو ورسره ده چې هغه کوم کو زمونږ هلکه پلکه کوتاهي وي اول خو دنه الحمدلله خپل دغه افرټ هم پوره کړی دی، خو که لږه ډېره هم کمي وي نو هغه د خان صاحب د کرزمټک پرسنالټي چې کومه ده زمونږ هر څه پوره کوي. ډېره مننه کوو جی. ګرانو کتونکو دغه سټیج او د سټیج دغه صورتحال کوم چې جلسهګاه ده هغه تاسو ولیده. زنانه د هر د پاکستان 52% دی او په کم ځای کې یا کمې پارټۍ سره هم چې زنانه هغه شانتي دي ولاړې نو هغه یو ګران عمل وي. څه ګڼئ نن ستاسو شرکت د عمران خان راتګ عوامو ته پیغام څه ورکوي؟ السلام علیکم. مونږ ولاړو عمران خان سره د ډے ون نه او انشاءالله کامیابیږي به دې ځای نه. مونږ هم دې ځای سره تعلق دی، هم د دې ځای خپل لوکل والا ووټ ورکوي، نو مونږ په ګټلې د الله دې نور خیر کړي. الله دې نور خیر کړي. ګرانو کتونکو دا و هغه صورتحال کوم چې شیخ آباد کې د پاکستان تحریک انصاف هغه جلسه ده. نن په دغه 400 کې د پی ډي ایم هم جلسه کېدونکې ده، کوم چې په دغه کې د په سټیډیم
پړانګو کې ده هغه جلسه کېدونکې ده. زما به د چرسدي عوامو ته دغه ګزارش وي چې نن زمونږ انتظامیه کومه ده هغه په 2 ځایونو کې ګیره ده، نو د هغوی سره تاسو تعاون وکړئ چې دغه جلسې دواړه په پوره امن طریقه وشي. په 14 اکتوبر باندې خامخا راوځئ، خپل اوټ خامخا استعمال کړئ، په پر امن انداز باندې استعمال کړئ او هغه چاله استعمال کړئ کوم چې ستاسو دپاره یو بهتر سوچ لري. محمود جان عمرزی دن اجازت غواړي د لوی الله